بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام المحقق الثاني سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعود الجبروت عن شوائب النقص وسماته. بسم الله و الحمد پمنس کی ندغه حدیث متعلق پاس تاسو تمام توضیح دلوي کی کړل نو دوباره ذکر کول ضرورت نشته. الحمد کې د الف لام کم یو دی نو یو قول نه دی چې د الف لام د جنس د پاره دی او معنا ودا شي چې جنس هم ثابت دی الله پاک لره، یعنی کو زید او که امر او که بکر دی کوم تعریف د غیر الله کې نو د دې د جنس هم اصل کې ثابت دی الله لره. جنس حمد ثابت دی مطلب دا دی چې مثلا تاسو د ګاډي تعریف او د استاد ګاډي خسته دی د دام حقیقت کې د الله تعریف دغه د خسته ګاډي موږ له چاره کړی دی. تاسو د دې موسم تعریف او موسم خسته دی او ډېر ښکلی موسم دی، مزیدار باران شو. دا حقیقت کی تعریف د الله دی ځکه د دې موسم جوړون کی څوک دی الله تعالی دی. یو خسته انسان تعریف وکړو چې ډېر مزیدار او ښکلی انسان دی نو دام اصل کی تعریف د الله دی ځکه الله پیدا کړ. نو ول قول الله دی چې جنس حمد به ثابت دی الله لره. الف لام د جنس لپاره شو. دویم قول دا دی چې الف لام د استغراق لپاره دی او معنا دا ده چې حمد چې په کوم ځای کې نو دا به الله له ثابتي فرد کامل الله دی. دا معنا د استغراق ده. او دریم قول دا دی چې دا الف لام په حمد کې د کمال لپاره دی. کله الف لام د اهل بلاغت په نيز د کمال لپاره هم راځي، لکه دا غي مثال لاسه چې ته الکتاب د نحویانو په نيز د دې مراد الکتاب الکامل له کتاب سیبوي، یا ته د فقه حنفی په اصطلاح کې وی الکتاب د مراد د دې مختصر قدوري ده، یا تو البيت د دې مراد البيت الكامل لجامعة الله شریف. الف لام کله د کمال لپاره راځي او دلته په حمد کې الف لام د کمال لپاره معنا دا شو چې هغه کامل حمد الله پاک له ثابت کامل حمد. دا دریم قول شو. او سلورم قول دا دی چې د الف لام د هدي خارجي لپاره ده او په الف لام هدي خارجي کې دای چې معبود په خارج کې یو فرق وي، یعنی تبل د حمد په ذریعه سره او د الف لام په ذریعه سره یو مخصوص حمد ته اشاره کوي. نو کله چې د الف لام د هدي خارجي لپاره شي نو مراد به د دې نه هغه حمد چې الله تعالی په خپل ذات باندې ویلي او د الله هغه حمد ته پیغمبر علیه السلام په خپل حدیث کې اشاره کړې ده چې فرمایي حدیث کې چې لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے الله تعالی زستا باندې داسې ثنا نشم ویلي څنګه ثنا چې تا په خپل ذات ویلي. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الف لام د اهلی خارجي لپاره دی او هغه حمد ته اشاره ده. پېښ دا څلور احتمال شو. او یو الف لام د اهلی ذهني لپاره راځي نو هغه دلته نه جوړي ځکه چې بیا مددي معنی دا شي چې بس یو قسم معمولی حمد د الله دی نو دا د الله سره نه خي حمد چې د الله کینو ورو خپل طریقې سره وکړي خبره باندې پېښ وي. د اهلی ذهني لپاره الف لام پکې نشي راتلی، باقي څلور احتمالات پکې صحیح. او حمد چې د دې تعریف سره هو الثناء بالجميل الاختياري على اللسان في مقابله نعمه او غيرها، والثناء على اللسان بالجميل الاختياري في مقابله نعمه او غيرها، یعنی بچا د جبه ذریعه سره تعریف کول او دغه په یو خاصلت باندې چې هغه خاصلت اختیاري برابر خبره ده په مقابله د نعمت کې چې پتا انعام کړی او برابر خبره ده کو پتا انعام نه کړی. نو وثناء باللسان چې په دې سره شکر وباس د شکر عام نه او مخکې هو الجميل الاختياري چې دې سره مد وباسه ځکه مدح چې دا په غیر اختیاري سره لکه مدحت اللؤلؤ اموي حمدت اللؤلؤ بنوي مدحت اللؤلؤ بصفائه او حمدت اللؤلؤ بصفائه بنوي لکه احمد په جميل اختیاري باندې د ملغلر د اطلاق دغه په اختیار کې نه دلته په لفظ مدح استعمال نو ځکه هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري بمقابله نعمه او غيرها برابر خبره ده پتہ نعمت کړی دی او کله دې کړی په دې سره بیا شکر وباسو. او تاسو ته معلومه ده چې د شکر او رحمت په منځ کې عموم خصوص من وجه لري او دې نه کنه الحمد لله المتوحد
دا لام ثابتون سره الحمد ثابت لله یا موجود لله یا کائن لله دې ټول سره متعلق کولی شي. لفظ الله د الله پاک په نومونو کې خاص نوم دی. محققین فرمایي چې د الله پاک د 50,000 نه زیات نومونه دي بطور صفت او بطور اخبار په بشمار دي. نو د لفظ په تمام نومونو کې خاص او خاص نوم لفظ الله دی او بیا ورپسې لفظ رحمان دی په دویمه درجه. لفظ الله دا خاصیت لري چې دا مجازاً هم د بل چا لپاره نشي کېښودی. یعنې که په مجاز کې د بل چا لپاره استعمال کې غیر الله لپاره هم ناروا دي او حرام، دا صرف د الله لپاره استعمالي. د دې لفظ اصل څه دی؟ د څه نه مشتق دی؟ نو دې باره کې 13 اقوال دي. څوک وایي د الهه نه مشتق دی، څوک د اله نه مشتق دی، څوک وایي دا د عربۍ ژبې نه د عبرانۍ ژبې لفظ دی. اقوال کثیره دي، خو دونه ذهن کې کېده چې 30 اقوال دي. او علامه زبیدی سے لیکلی دي په تاج العروس ان جواهر القاموس کې چې زما شیخ وویل د استاد علامه فارسی د زبیدی تمام تر تربیت په لغت کې خپل استاد فارسی کړی. د لغوي ذهن جوړ شوی دی د علامه فارسی په وجه باندې. فارسی دا ډېر لوی سړی د مغرب او د زبیدی بلګرامي د ډېر استفاده کړی. استاد د مغرب او د هندستان هغه طرف ته د مغاربانو ټول ذهن ول د لغت د اصلي جوړ کړ. نو هغه چې زما استاد به وایي چې په لفظ الله کې 30 اقوال لري پېښ او د لفظ الله متعلق مستقل علم ایجاد شوی دی. مولانا موسی رحم الله سے په دې کتاب لیکلی فتح الله بخصائص الاسم الله او د لفظ الله په هغه وجه کتاب کې تقریبا 900 خاصیتونه ذکر کړي. څه خاصیتونه پکې فقهي دي، څه نحوي دي، څه صرفي دي، څه کلامي دي، څه منطقي دي، څه تصوفي دي، څه فلسفي دي. دا خاصیتونه 900 درسوي. لکه یو خاصیت پکې دا ذکر کړي مولوی سے مدکی کما چې دا الله چې دې د حمزه لري کړي الله و پاتې شي، بل لام ته لري کړي له هو پاتې شي، له ما فی السماوات و ما فی الارض، او دا بل لام ته لري کړي هو پاتې شي. نو دا هم د الله په نوم کې نوم ذکر دې زمير مرجع الله ذکر د بصریانو په نسبت باندې په دې هو زمير کې دا ها او واو دوا اصل دي او د کوفیانو په نسبت باندې دا ها اصل دي دا وو کې زائده دي. د چې کوفیانو مذهب واخلي دا هو د دې مراد څوک دی الله پاک او د صوفیو په نسبت باندې بل لفظ د الله لپاره چې دې ذکر کوي چې غدا چې د حمزه راوالي او د ها راوالي بس کې نور الفاظ پرې د اثر کې حمزه راواله او اخر کې هو یا ودا اهم د الله پاک په نومونو کې ونوم دی چې ذکر کړي په احسن ذکر کړي پېښو وکړه. البته دا د حدیث نه ثابته صوفیا خوې چې د صوفیا استعمالي چې احد الله نوم دی نو دې گنجائش ده، ولیکن دا ول چې په حدیث کې لفظ احراغلی د الله په نومونو کې نه غلطه ده. یو عالم دی احمد غماری سے هغه په دې موضوع کتاب لیکلی دی او دا کتاب دوم دی الحنین بوضع حدیث الانین. سنومه الحنین بوضع الحدیث الانین چې د انین والا حدیث چې دی دا موضوع دی منګړت. نو صوفیا وایي چې احد د الله پاک په نومونو کې ونوم دی خو د حدیث ته ثابت دا نه دی ویل پکار. پېښ وکړه الحمدلله المتوحد لا شيء المتوحد تا. نو المتوحد کې دا تا نسل لپاره ده. نو لومبني قول دا چې دا تا پکې د طلب د لپاره ده ځکه باب تفعول د طلب د لپاره راځي. مثلا تعظم طلب الازمه، تعظم سمعنا ده طلب الازمه دا یو معنا شو. دویم احتمال پکې دا دی چې دا تا د تکلف د لپاره ده. دا تا د تکلف د لپاره ځکه د باب تفعول یو خاصیت تکلف ده لکه تحلم کذب الغیظ فزور ځان حلیم کو صبر پکې نو خو بالکل سور شو دا صبر ماده په ځان کې پیدا کړ. نو یا پکې دا تا په متوحد کې د تکلف د لپاره ده خو په دې اشکال دا راځي چې تکلف او هغه څوک اختیاري چې په کې هغه خصلت نه او په زور چې کوم دی حاصل او الله تعالی خو دې متوحد ذات ته واحد دی. نو دا تا د تکلف د لپاره وخت نو دې معنا بدا جوړ شي چې الله یو نه خو په زور ځان یو کړی یو نو خو په زور ځان یو کړی دا معنا خو غلطه ده. نو د دې جواب دا دی چې کوم ځکه دا د تکلف ماده استعمال شو په تکلف عمل نشي کېدی نو التبدا تکلف په معنا د مبالغه سره اخلي او معنا د غریب مثال نه تکبر دې معنا بدانه کې چې الله پاک کبیر نو خو په زور ځان کبیر جوړ بلکې معنا دا کې المتکبر ای الموصوف بالکبریاء الکامل اغذا چې موصوف ته په کبریاء کامل پېښ دا المتوحد معنا به کې چې اغذا چې موصوف ته په وحدت کامله سره وحدت
کامله سره. لکه موږ په دې جنازه کې یو درود وایو وترحمت الفاظ پکې وایو ویلې نشي لکه موږ قول کړي نو دغه کې یو غیر مکلف دی په دې باندې اعتراض کړی دی چې احناف چې دا وترحمت لفظ وی دا غلط دی او بیا وی چې وترحمت د باب تفاعل نه ولې کې تکلف دی او د دې معنا دا چې الله په زور په رحم وکړه نو د دې کلیشا ته وایم چې ته خیالي وای کم از کم نو ستاسو د اشکال ختم شي دا صرف نه دوباره وای نو د اشکال به ختم شي په وقوف چې په کوم ځای کې د الله لپاره د تکلف صيغه استعمال شي نو د اغینه مراد حقیقت نه مجازي وغا او مبالغه ده د ترحم ته معنا دا چې الله کامل رحم وکړي الله کامل رحم وکړي دا معنا نه چې په زور او په رحم وکړي بلکې معنا دا چې کامل رحم وکړي نو د کیسه کې دی عجیب ده ځان ته حنفي وایي پېښور یعنی ته خان د مجارم ما تاسو ته ما ویلو چې شیخ رومي سي به وکس ولرانه یو کس چې مال ټایټو پرې جمله باندې جوړ دا ځورین چې هغه ستنه منډل شروع کونو ویسه جوړوي دا لکه لرکه سړی لکه دی به وته ویسه جوړوي خو دې پکې او چې هغه په سومبه کې اوره ستنه د بچیواله ویلره کوم وسمه جوړو مدام پکې پرې نه وته دې څه جوړ کوم جار لکه ته بیا مزمنه جوړ نو دا هغه خلک دي ځان ته نه فوجي دي امام څنګه په هر خبره کې مخالف دي بیا موږ حنفي شرم وکړه حیا درکې نشته به شرم ته په کوم قانون ځان ته نه نو تا د مبالغې د لپاره بیا راځي چې کله تکلف معنا کې نه پېښ وي حجي او درې معنا دا ده چې دا تا چې ده کنه نو دا د ضرورت لپاره ده او ضرورت څه ته وایي ضرورت دي ته وایي چې یو دغه فعل خاوند د ماخذ شي بغیر د چا د صنع نه لکه تحجر الطين دخلنا پرتکان جوړ شو تحجر الطين دخلنا پرتکان جوړ شو بلا صنع انسان بغیر د صانع لکه دا پرچ کله راشي یاسینو نو دی غاړه ته دا خټه ځان سره سلیخنا کرا پری زدا را پری نو دا خټه دې سین ته ور پریوز نو دا خټه بګي اولی اخر کې دا سخت چې دینه پرتکان جوړ شي چې عربی کې ته سجیل وای یا څنګه ګل په فارسی کې ورته قرآن کې ذکر راغلی دی ابراهیم په فوج باندې سجیل را ورزول نو دې ته ویل چې پښتو کې پرتکان او عربی کې وی تحجر الطين بده خټه کانه جوړ شو نو دلته په دې تحجر کې اوسه کوم خاصیت د ضرورت دی یعنی ذاتین خاوند د ماخذ شو د حجر شو بلا سن انسان تحجر الطين صار الطين حجرا بلا سن انسان نو دلته د المتوحد معنی دا چې الله پاک په خپل ذات سره یو دی او په خپل ذات کې چې یو دی نو په دې یو والی کې چاته محتاج نه دی بغیر د سن انسان نه پېښو درې معنی وکړي الحمدلله المتوحد کې ذاتا واخلې د طلب د فرمانه بداشي الحمدلله الذي يختزي ذاته الوحدة الحمدلله الذي يختزي ذاته الوحدة د تعریف د الله کوم چې دا ذات ته تقاضا کوي چې د واحد یم پېښو دا د تا معنا موږ وکړو چې کله تا د طلب د پاره يطلب ذاته الوحدة بما معنا الحمدلله الموصوف بالوحدة الكاملة ودا الله صفات کو چې موصوف دي په وحدت کامله سره دا موږ د هغه ته معنا وکړو چې کومه ته د تکلف ته فرض راکته تعظم عفوا تحلم او دریم معنا الحمدلله الموصوف بالوحدة بلا صنع صانع موږ د هغه ذات تعریف کو چې واحد دی بغیر د صنع د صانع نو معنی شوي درې معنی شوي په دې باندې پېښ وکړل دا دې باندې یو هم اشکال دی مولوی چې د المتوحد د الله په نومونو کې نشته او د اشاعره او د ماتریدیو خاص کر د اشاعره موقف ته چې د الله پاک اسماء او صفات توقیفي دي د شریعت نه کوم نوم ثابت دی لغوی اطلاق په الله کې او چې د شریعت کتاب او سنت نه ثابت دی اطلاق په الله پاک باندې نه کې مثلا د رحم د وره بالکل علم کلام مستمر گزوم نو دا متوحد د دې ذکر خو په قران او حدیث کې نشته دا واحد شته دا احد شته والمتوحد صيغه خو نه راغلي وایي تاسو دا رنګ المتقدس صيغه هم نه راغلي قدوس راغلي هم متقدس خو نه راغلي مخکې چې ویلي نو د اشاعره د مذهب د مخالفت په خپل د اشعری مولا کړی دی چې تفتزانی اشاعره مذهب دی چې اسماء او صفات د باری تعالی توقیف په دې باندې پېښ وکړه د دې اشکال مختلف جوابونه دي لومبني جواب دادی غور سره وره دا یو جواب په ابي ذر د لیکلو دی لومبني جواب مولوی ست دادی چې ګوره بهشکه المتوحد خو نشته خو د دې ماخذ شته او هغه الواحد چې قران کې ذکر راغلی دی احد دی چې قران کې ذکر راغلی دی او الله پاک باندې یو نوم د اطلاق لپاره دا کافی ده چې دا غي او مشتقی یا ماخذ په الله پاک باندې اطلاق شوی نو ټیک ته المتوحد بعینه دا خو نه دی مطلق
او اطلاق نه دي شوی خو د دې اصل چې واحد دي چې دا متواحد هم دا واحد نه راوته هم دا هغه احد راوته دي نو دغه اصل په الله پاک باندې اطلاق شوی دی نو د هغه د وجنا د المتوحد اطلاق هم په الله پاک باندې صحیح دی او دا د توقیف نه دی وتل بلکې دا په توقیف کې شامل دی پېښ ځکه شاعرو چې د مصدر اطلاق هم په الله پاک باندې مشهور د هغه مصدر مشتقین د دې اطلاق هم په الله پاک باندې کولای شي دا د توقیف نه وتل دی دا د توقیف نه ودمو بیا په توقیف لکه الله یصنع كل شيء پېښ الله پاک یو څه صنع کوي نو د دې صنع اطلاق بلنو شنو د صانع اطلاق په تو کول پېښ دا یو جواب شو دا جواب خپل په لوپسې کوټه کې دویم جواب مولوی صاحب دا دی چې کوم امام ابوبکر باقلانی صاحب کړ زمون په اهل سنت ایمو کې امام ابوبکر باقلانی صاحب چې ګورا یو لفظ چې قران او حدیث کې راشي نو د هغه مترادف او هم معنا لفظ په عربی ژبه کې یا په یو بل ژبه کې په الله پاک باندې اطلاق کیږي شرط دا چې باقي کې نه نقصي نه پکې شایبه د نقصیه یو لفظ په الله پاک باندې اطلاق راغی د هغه مترادف لفظ په هغه ژبه کې یا په بل ژبه کې هم په الله پاک باندې اطلاق کولی شي شرط دا چې نه پکې نقصي او نه پکې شایبه د نقصي مثال احترازي به سي لګدا الله پاک باندې د عالم اطلاق کیږي کتاب او سنت ته نه راځي لیکن د عارف د مترادف د عالم د خود د اطلاق نه شي کولی ځکه چې عارف کې شایبه د نقص تا یا نقص دې د عارف هغه چاته وي چې د شی په جزئیات باندې عالم شي او په کلیات عالم نه او الله پاک ته په علم د کلیات او د جزئیات دواړه دي لہذا دی وجه عارف اطلاق نه شي کولی کې دا نقص یا عارف هغه چاته وي چې هغه د یو سیس پته لګي خو دلیل ته پکې محتاج او الله عالم دی خو دلیل نه محتاج بغیر د دلیل نه وته پته نو دا عارف د دې د مترادف د عالم خو بهم اطلاق نشي کولی په الله پاک باندې خبره باندې پېښ وکړه څنګه نقص دوی مثال احترازي چې شایبه د نقص الله پاک باندې د عالم اطلاق کولی شي خود عاقل نشي کولی ځکه چې عاقل چې دی دا مکلمن ته وي خو د دې نه بتا شایبه روزي دا الله پاک د پر یو طاقت دی چې هغه عقل دی الله پاک هغه منی کې د بدو کارونه پېښ ځکه عاقل ته عاقل ځکه چې بده کې عقل یو د عقل ناس یو طاقت چې دا سړی به د بدو کارونو منې کوي نو دا شایبه د نقص پکې راځي د دې وجه نه د عاقل اطلاق هم په الله پاک باندې نشي کولی د عارف هم نشي کولی مثالي مطابقي به څنګه په عربی کې لکه د المتوحد دا متوحد د الواحد د مترادف دی نو د واحد اطلاق چې په الله پاک باندې وشو د متوحد موکد قدوس اطلاق چې وشو د المتقدس خبره باندې پېښ د عربی د عربی نه علاوه په بل ژبه کې چې د لفظ الله یا د لفظ واحد مترادفي نه لکه لفظ خدای دا په عربی کې نه د فارسی ژبې لفظ د دې اطلاق په الله پاک باندې کول شي نه پکې نقص نه پکې شایبه د نقص نه خدای ورته ویل شي سره د نجبر خدای جمام شوی د متکلم یا دغه مثال پروردگار د لفظ خدای د لفظ مالک او د واحد مترادف دی په بل ژبه کې فارسی کې پېښه وکړه یا په ترکیه ژبه کې د تنکری وي تنکری د تنکری اطلاق په الله باندې کول شي او په بل ژبه کې چې نقص یا شایبه د نقص راشي نو بیا هم نشي کولی لکه بګوان نو بګوان اطلاق په الله باندې نشي کولی ځکه دې کې نقص دی دا اندوان خپل مورتی ته وي خپل بوت ته وي او دغه په عرف کې خاص دی وایي سره یا دا غرنګي اهرمون عفوا یزدان شو یزدان اطلاق هم نشي کولی ولې دا د مجوس استعمال لپاره چې نقص یا شایبه د نقص په عربی کې په بل ژبه کې راشي بیا هم نشي کولی خو چونکې دا المتوحد د واحد مترادف دی په عربی کې اطلاق کوي مثال مطابقي ماده د قاعده پیش کړم مثال احترازي هم د پیش کیات به میکنه دا مذهب د شاذ امام ابوبکر باقلانی سے لسان اهل السنه والجماعه دریمه توجیه دا چې کوم د امام غزالی رحم الله پني امام غزالی وایي چې دا اشاعره دا مذهب چې دی چې د الله پاک اسماء او صفات توقیفي دي وی دا خبره زما په نسبت اسماء کې صحیح ده ځکه اسم واضح وضع کړي نو دې کې توقیف پکار دی د شرع دلیل پکار دی خو صفاتو کې صرف مدح ده پکار دی صفات او اطلاق په الله پاک باندې بغیر د شریعت د توقیف نه کولی شي بغیر د شریعت دلیل نه چې نه نقص نه شایبه د نقص نه صفات او اطلاق په الله باندې او المتوحد اسم نه دی بلکې صفت لکه هم په ترکیب کې صفت جوړو کړل الله موصوف والمتوحد صفت نو دا قاعده چې د الله پاک اسماء او صفات توقیفي دي وی زما مذهب په دې کې دا دی چې دا قاعده د اشاعره د صرف په اسماء او چلیږي او په صفاتو کې نه چلیږي دا سومه توجیه شو سلورمه توجیه دا چې هغه د خیالي د حاشین او مترشح ده او علامه سال کوټی سے په زور ورکړ او علامه یاسین سے په حاشیه د شرح قطر الندى کې علامه یاسین سے دغه توجیه خلاصه ده چې ګوره یو لفظ چې د هغه مفهوم په الله پاک باندې اطلاق کولی شي نو هغه او د معنی اطلاق کولی شي د هغه لپاره د مناسب لفظ
هم اطلاق ته کولی لکه یو مفهوم اجماعي د الله پاک لپاره ثابت بشوي چې دا مفهوم د الله پاک لپاره ثابت دی نو کو د لفظ اطلاق په کې دا جایز وي او د کې د توقیف او د شریعت د دلیل ضرورت نشته ځکه چې دا موږ صرف هغه مفهوم باندې اطلاق کو نور هغه مفهوم اجماعي ثابت کو ضرورت راځي او احتیاج راځي نو هغه په مفهوم کې راځي چې دا مفهوم اطلاق په الله باندې وشي باقي د هغې دپاره چې کوم لفظ دی نو هغه لفظ کې د شریعت دلیل ته د احتیاج ضرورت نشته لکه ګوره علامه خیالي صاحب یو لفظ ویلی دی په خیالي کې الحمد لمتأهله هلته الله پاک دپاره متأهل لفظ استعمال کړی دی دغه د کې شارحینو دا خبره راوچته کړې ده چې متأهل خو د اهل نه وتی دی او د اهل لفظ اطلاق والله باندې نشته نو د هغې جواب دا دی چې د متأهل معنا دا ده چې څوک د یو څیز اهل لیاقت یې پکې که موږ تا کې د کتاب لیاقت شته تا کې د کتاب د لیکلو اهلیت شته نو الله پاک کې د حمد لیاقت خو شته که نه د حمد اهلیت خو پکې دا مفهوم الله له ثابت اجماع سره چې کله دا مفهوم د اهلیت ثابت شو اوس په د المتأهل لفظ اطلاق په دې مفهوم باندې وکړه چې کوم مفهوم اجماعا ثابت نو موږ د متأهل لفظ اطلاق وی ډایرکټ والله نه کوو بلکې په هغه مفهوم یې کوو چې کوم مفهوم اجماعا ثابت نو که ته اوس وایې چې دې کې د دلیل شرعي ضرورت دی نو هغه دلیل شرعي په مفهوم دپاره صحیح چې کوم مسما دی بله چې اسم ولا که مونږ اطلاق کوو نو هغې کې د دلیل شرعي ضرورت نشته نو المتوحد د دې مفهوم دی چې الله واحد دی او دا مفهوم په اجماع سره کتاب او سنت سره ثابت دی نو دا مفهوم اجماعي ثابت شو نو د دې لپاره ته المتوحد لفظ اطلاق وکړي نو کې ثبات نشته نو دا المتوحد لفظ صادق دی په دغه مفهوم او دغه مفهوم اجماعا الله پاک له ثابت خبره باندې به شو کنه لہذا دا المتوحد لفظ اطلاق په الله باندې صحیح دی او دې تداول چې دا بدعت دی قران او حدیث سره ده هم خبره باندې دا هر یو جواب دی یو لک روپو د شپانو سلور لک روپې شوي تاسو ماته صرف دعا کوئ نور هیڅ نه ماسته دعا وکوي المتوحد بجلال ذاته ورډوب بشو پکې المتوحد الحمد لله المتوحد بجلال ذاته دی باقي متعدد احتمالات اول احتمال پکې دا دی چې دا با اصل کې ظرف لغو دی او دا متعلق دار د متوحد سره دی لکه خلق وی توحد زید بالمال زید چې دی په مال سره چې کوم دی متوحد دی یعنی متمول فی ذاته چاته پکې محتاج نه دی زیات مالدار نو دا با په بریج بجلال ذاته کې چې کوم دی دا د څه لپاره واخلا د ظرف لغو دی پیش په کنه او متعلق د متوحد سره دی نو بیا به معنا دا شي چې الحمد لمن لا شریک له فی جلال ذاته الحمد لمن لا شریک له فی جلال ذاته دا یو معنا شو چې کله با ظرف لغو کې او دا ظرف جوړ کې او متعلق کې د متوحد لپاره دویم احتمال دا دی چې دا با د ملابست لپاره چې کله دا با د ملابست لپاره واخلي نو دا به په ځای د حال کې واقعي نو بیا به معنا داسې جوړیږي چې ګوره الحمد للموصوف بالوحدة حال كونه ملابسا بجلال ذاته بیا به عبارت څنګه شي الحمد للموصوف بالوحدة حال كونه ملابسا یا متلبسا بجلال ذاته دا بجلال ذاته بعد ملابسا محذوف سره متعلق کې دا با او دا ملابسا یا متلبسا به د حال كونه کې د کون د پاره سکی خبر کې کنه او کون با کانا بشي مضاف بشي ضمیر مضاف الیه شي دا ملابسا بوله خبر شي او دا بیا مضاف الیه شي د حال لپاره او حال كونه چې کوم دی دا به حال شي د ما قبل نو عبارت بدات شي الحمد لله الموصوف بالوحدة حال كونه ملابسا بجلال ذاته دا وخت چې بم د څه لپاره واسطه ملابست لپاره واسطه تلبس لپاره واسطه درېمه معنا دا ده چې دا بعد سبب د لپاره ده خدا سبب د متوحد دی سبب د متوحد دی نو معنا به مولوی بیا داسې جوړیږي چې ګوره الحمد لله الموصوف بالوحدة الكاملة لأجل ذاته الجليلة یا لأجل جلال ذاته یعنی الله پاک چې مونږ واحد ګڼو د دې وجه نه چې دغه ذات ډېر لوی دی او دغه د لوی ذات تقاضا ده چې موږ د الله پاک لوی وګڼو نو دلته به دا بعد سبب د پاره شي بجلال ذاته کې او دا با سببیت په متعلق کې د المتوحد سره الحمدلله الموصوف بالوحدة لأجل جلال ذاته پیش په کنه سلورم قول دا وی چې دا بعد سبب د پاره ده او دا سببیت د متوحد نه دی بلکې دا سببیت د حمد د پاره ده لکه ته حمدت بعطائه زدا تعریف ذکر کوم په دې سبب باندې کوم چې مال عطا را کړی دا پیش په نواله را سره کړی امداد را سره نو موږ د الله پاک تعریف ذکر کوو بجلال ذاته داغه د ذات جلیله را تقاضا ده داغه د ذات جلیله ده مطالبه د زمونږ چې موږ دغه تعریف نو دا باب دلته سي دا
متعلق شي د حمد سره او باب د سبب د پاره شو سیره به شي د حمد د پاره د سو احتمال شو سلور احتمال شو اوله با چې د ظرف لغو د متعلق د متواحد سره دوی مدا چې بعد ملابست د پاره د بحال واقع کی درې مدا چې د سببیت د پاره د خود متواحد د پاره سبب دی او سلورم دا چې د سببیت د پاره خود حمد د پاره وسیه سببی خبر باندې پیش وي بجلال ذاته و کمال صفاته د کمال عطف په جلال ذات باندې مو په دې دوانو کې د اضافت اصل کې د صفت شوی د موصوف خپلتا نو عبارت بدل شي بذاته الجلیله صفاته الکامله د اضافت د صفت چاته موصوف خپلتا نو عبارت بدل شي بذاته الجلیله وصفاته الکامله خبره باندې پیش وکړه نو اوس معنا دا شو الحمدلله چې تعریف کو د عظیم الله چې موصوف دی په وحدت کامله سره د دې وجنه چې دا ذات دی اوچت ذات جلیل او صفات کامل ذات جلیله د دې مراد د الله پاک صفات سلبیه دي سوري صفات سلبیه دي لکه د صفات سلبیه او تعبیر دوه قسمه دي یا خدا سے وایي چې الله ليس بجسم ليس بمتبعض ليس بمتجز ليس بمتصل بالعالم وليس بمنفصل عن العالم لا خارج العالم ولا داخل العالم دا ټول الله پاک صفات سلبیه دي نو بجلال ذاتی کې هغه اشاره وکړه وکمال صفاتی کې د الله پاک صفات ثبوتیه ته اشاره وکړه او صفات ثبوتیه په دوه قسمه دي یو صفات ذاتیه دي او بل فعلیه دي لکه صفات ذاتیه حیات ته علم د قدرت ته اراده سمع بصر کلام وته او صفات فعلیه لکه احیا شو اماته شو ترزیق شو تذلیل شو نو کمال صفاتی کې د الله پاک دغه صفاتو ته اشاره وکړه ولې تاسو پېښ وکړئ بعضی حضرات وایي چې بجلال ذاتی کې د الله پاک صفات سلبیه ته اشاره شوې ده او صفات سلبیه پنځه دي یو وحدت د باری تعالی دی دویم قدم د باری تعالی دی دریم مخالفت د الله پاک د حوادث سره څلورم بقا د الله تعالی دا پنځم قیام بالنفس دا پنځه واړه صفات سلبیه دي او دې د صفات سلبیه څه کوي چې دې په مفهوم کې سلب ماخوذ لکه د الواحد مفهوم څه دی الذي لا شریک د قدیم مفهوم څه دی الذي لم يسبقه الادم ځکه دې پنځه واړه صفات سلبیه جلال ذاته کې دغه صفات سلبیه ته اشاره ده وکمال صفاته کې الله پاک صفات کمالیه المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النفس وسماته بس دې پورې یاد وکړئ